بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ پروګرام چې کوم د دیر بازار کې د پی ټی آی د رهنما عمران سعید سره دی او ناظرینو په دې کې به موږ د دره مختلف تپوسونه کوو چې یاره کوم د حالات دي، په دې حالاتو د دیو څه نظر دی. موږ سره په دې پروګرام کې اظهار خیال کې عمران سعید د پی ټی آی رهنما او دغه سره سره سمیع الله هم موجود دی. عمران سعید په دې پروګرام کې شرکت تاسو ته ورکړی وایي. ډیره زیاته مهرباني زاهد جان صاحب، ستاسو شکریا ادا کوم او ستاسو د ټیم چې تاسو راغلي یې، موږ له هم ټایم راکړی دی او زموږ تپوس کوئ او د دې ډېر د عوامو چې کومې ستونزې دي، کوم مسلې دي، خاص کر نن سبا په دې حالاتو کې چې یو وبا په دې دنیا باندې یو آفت دی، یو تکلیف کې د دنیا انسانیت په یو تکلیف کې دی، په هغې کې تاسو کوریج کوئ او په دې سخت حالاتو کې تاسو خپله ذمهواري پوره کوئ. په دې ستاسو شکریا ادا کوم. ډېره مننه. عمران سعید دا راته ووایه، یو خو ستاسو حکومت دی، هم صوبایي هم قومي، او یو وبا دغه شوې ده، یو عذاب دی، څوک څه نوم دي څوک څه نوم دي. کووډ 19 چې کوم وبا راغله په ټول ملک کې، په ټول دنیا کې، په دې سلسله کې دا راته ووایه چې یاره کم داسې مشکلات راغلي چې زمونږ د هغه خاص کر زمونږ د ضلعې خلکو ته هغه مخه ده، او تاسو څه محسوسوئ چې یاره د حکومت صوبایي او مرکزي په هغه کې د دې خلکو لپاره په دې سخت وخت کې په دې مشکلاتو کې څه کړي؟ صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دواړه حکومتونه په نن وخت کې لګیا دي. څنګه چې ما تاسو ته وختي وویله چې ټوله دنیا او ټول انسانیت په یو دغه کې دی، په یو عذاب کې دی او ستونزې دي. هر څه د دنیا هغه ټول نظام درهم برهم دی، ټول نظام جام دی. دغه شانتې زموږ په پاکستان کې هم دغه حالات دي او په صوبه کې هم دغه حالات دي. خو صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د وخت د سره په دې محدودو وسایلو کې او په ډېر زیات فاینانشل کرایسس کې او په نورو ډېرو مسلو کې چې په ملک کې دننه ډېرې مسلې دي، د ملک بهر چې زموږ کوم ملکونو سره مطلب مسایلو کشمیر مسله، د هغې باوجود د فاینانس د بجټ مسله، د دې هر څه مسلو باوجود صوبایي حکومت او مرکزي حکومت څنګه چې تاسو لیدلی دي چې غټ غټ ملکونه ایټلی شوه، جرمني شوه، فرانس شو، امریکا شوه، سعودي عرب شو، دا غټ غټ ملکونه د دې وبا ډېر زیات شکاره شوي دي او ډېر زیات متاثره شوي دي. هغه په خپل ځای ده، خو دا راته ووایي چې یاره کومه زمونږ په دې اپر دیر کې کوم وبا همدلته یو خطرناک شکل اختیار کړی دی. ناظرین تاسو ته ویلی مې چې د اوسه پورې د 60 نه زیات کیسونه چې کوم دي هغه پازیټیو راغلي او دغه شانتې د 1.5 سل نه زیات چې کوم دي هغه نیګیټیو راغلي او ټوټل تعداد اگر کوم سوچ وکړو هغه تقریبا سره 2.5 نه زیات یا 300 پورې د دې مریضانو راغلي. په هغه کې خلک وسم حکومت کوشش کوي چې یاره تاسو احتیاط وکړئ، خلک ما او تا اول احتیاط نه کوو بیا بل احتیاط نه کوي، نو که داسې نه کوو خدای نه که د حالات به نور خرابېږي نه. بالکل جی، حکومت چې موږ دپاره کوم ضابطه اخلاق ایښي دي یا طریقې کار یې ایښی دی، نو زموږ عوام په حکومت سره ډېر د افسوس خبره ده، ډېر تعاون نه کوي او تقریبا زیات تر د هغې وایلیشن روان دی. خو د هغې باوجود حکومت په خپل هغه کم د هغو چې کوم سیټ اپ دی، کوم طریقې کار دی، کومې هلې ځلې دي، په هغې کې ډېر حده پورې کامیاب شوي دي او ډېر حده پورې دا وبا چې ده دا کنټرول شوې ده. بالخصوص زموږ په دیر کې څنګه چې تاسو ولیده چې په کم ځای کې یو کیس راځي نو بیا هغه علاقه ډېر په ښه طریقه باندې د هغې کنټرول کیږي، په هغې کې رابندیږي، د هغې هغه د خلکو د هغه علاقې د خلکو هم خیال ساتلی کیږي او هغه کم مریضانو کې چې دا وبا ښکاره کیږي، دا وایرس پکې ښکاره کیږي، نو هغه مریضان هم په ښه طریقه باندې د هغو سره ښه ټریټمنټ کیږي او هغه کوارنټاین کوي او کنټرول کیږي. د دې سره سره کوم چې موږ هم محسوسوو په دې معاشره کې ډېر ښه خلک شته دی، صاحب حیثیت خلک شته دی، د هغوی له خدای مال او دولت ورکړلی، لیکن زړونه ما خیال دی چې نه دي ورکړي، ځکه سخت وخت دی، غریبان دي، ډېر په اوربا خلک څوک د کار روزګاره وتي، دیاړیدار دي، مزدوران دي، ډېر لکپتیان کروړپتیان موږ ولیده. په کار دا چې یاره کم سے کم دې میدان کې راوځي، په دې سخت وخت کې راوځي، د خپلو غریبانو سره څه داسې امداد وکړي. نو آیا دا په کار نه چې په دې سخت وخت کې زموږ دا کم صاحب حیثیت خلک چې دی دا وکړي؟ بالکل جی، په کار ده. خو څنګه چې ما تاسو ته وویله دا وبا چې ده دا په ټول انسانیت باندې راغلی ده، په دې کې مالدار هم راغلی او غریب هم راغلی، هر سړی په خپل خپل حیثیت مطابق
د دې په ګرفت کې راغلی دی. خو بالکل صاحب حیثیت هغه مالداره چې کم کریم خلک دی پکار دی چې هغو څه نه څه دغه وکړي. انشاءالله زموږ ته امید دی د اوسه پورې، خو هغه دغه نشته دی چې دومره دغه نه دي خولي، خو انشاءالله امید دی چې مخکې به راوځي انشاءالله الله به خیر کړي. دا کوو لیکن که په دې حالاتو باندې سوچ وکړو نو تم په یو صاحب حیثیت کې په یو څه حیثیت باندې دلته دا کېږي، نو که دا مطالبه ستانه وکړه شي، زه ستانه دا سوال وکړم چې یاره کم سے کم ستام جایداد دی، ستام دوکانونه دي، ستام مارکیټونه دي، نو په کار دا ته به نن زموږ سره دا اعلان وکړي چې یاره د خلکو لپاره ستام کرایهدار دي، تر هغوی لپاره خپل کرایه خپل دغه داسې د خپل وس مطابق یا مواب کړي یا کم یې کړي، یا داسې سوچ لري ته؟ ما چې سهار د څومره چې زمونږ کرایدار دي حالانکې دومره نه دي، خو شکر الحمدلله چې څومره هم دي هغه سهار راغلي زما سره دلته کې د مارکیټ د بازار چې څومره دي زمونږ چې څومره دوکانونه دي دلته د هغې چې څومره کرایدار دي غونډ راغلي وو دلته را سره کېناستېدلي وو، موږ په هغې کې خبرې وکړلې، د هغو چې څومره مسایل وو مطالبې وې هغې راته وویلې او په هغې کې موږ دغه ته ورسېدو چې هغه هم خوشحاله وو په دې باندې او د هغو مطالبه هم دا وه. نو چونکې دا بازار بند شوی او په تیر 22 تاریخ باندې بند شوی او د 17 تاریخه پورې بند و، تقریبا 25 ورځې دا بازار بند شوی او د هغو کاروبارونه متاثر شوي او کار روزګار یې نه و شوی او بیا پې روژه هم د پاسه را روانه ده، اختر هم پې را روان دی، نور هم حالات مخکې هم پته نه لګي. نو تر نن ورځه پورې خو ورته ما دا دغه وکړو چې ستاسو 25 ورځې دوکانونه بند شوي دي، نو یوه میاشت کرایي ته انشاءالله موږ به ناخلو او ما ورته ویلي دي. ناظرینو ګورئ داسې خلک هم موجود دي په دې معاشره کې چې هغه د خپل حیثیت مطابق د خپل وس مطابق په هر یو باندې دا راتلی شي، سخته ورځ راتلی شي. او عمران سعید یو ښه خبره وکړله چونکې زما سوال هم د دې دا و چې یاره ډېر صاحب حیثیت خلک هم دي، هغه پکار ده چې په دې دوران کې دوی راوړاندې شي او د دې خلکو سره د غربا سره چې کوم مساکین دي، خاص کر هغه چې چا دوکانونه بند دي، څوک دیاړیدار دي، د هغوی دیاړي نه لګي او رامخکې شي او د دې خلکو سره امداد په څه شکل کې مو کړي. نو یو دا ښه خبره ده، عمران سعید اپریشیټ کوو چې یاره دومره یو سټپ ته واغستو او د نور دپاره یو مثال لغه شو، دا کار خیر خبره ده. مطلب دی چې د یوې میاشتې تا اعلان وکړو، دا اول زه شکریه ادا کوم او بیا د دې عوام او خاص کر ستا چې کوم کرایهدار دي د هغوی طرف هم زه شکریه ادا کوم چې تاسو داسې یو ښه کار اعلان وکړو. ډېره مهرباني جی، او دا ما خپل فرض ګڼله، مونږ ټول دا خپل فرض ګڼو، اخلاقي او معاشرتي فرض خپل ګڼو چې د هغو کار روزګار نه دی چلیدلی، نو مونږ د هغو نه کرایي پسه واخلو، چې د هغو دوکانونه بند دي نو بیا ترې کرایي ولې واخلو. دغه شانتې زه امید ساتم انشاءالله، ما څنګه تاسو ته وویله چې مخکې مو امید دی انشاءالله نور هم چې څومره مالکان دي، که هغه د فلیټونه دي د چا چې هر څه دي رهایشي صدغه دي یا د چا بازار کې څومره بازارونو کې دوکانونه دي، نو انشاءالله امید ساتو چې ټول مالکان به انشاءالله دا دغه کوي او د دې غریبانو سره د وړو کاروباري دکاندارانو خلکو سره به انشاءالله دا کومک کوي او د هغو د کوم ستونزې دي. امید لرو چې ستا دا کوم پیغام نن د اظهار خیال پروګرام کې دا پیش کړی شو او امید لرو چې یاره د دې نه وروسته چې کوم زمونږ د دیره د اپر دیره خصوصا چې کوم صاحب حیثیت خلک دي، کوم له خدای جایداد ورکړلی، کوم مال دولت ورکړلی او هغه د خپل حیثیت مطابق همدغه شانتې څه نه سم لږ د چا سره دغه وکړي، که غریب دکاندار دي ځکه چې په هغې باندې متاثره کېږي، د هغوی یو خو کاروبار نشته دی، بل پرې پاسه دا حالات راغله، نو دا یو ښه سټپ تاسو واغستو. یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوو. په دې دوران کې زه سوال هم کوم، منت هم کوم، اپیل هم کوم د دیر هغه سیاستدانان، د دیر هغه مالدار خلک چې د هغوی خدای وس ورکړی دی او روژه هم را روانه ده، یو ښه بابرکت میاشت هم ده چې د دې وخت نه هغوی مستفید شي او پیدا والي او د چا سم وس کېږي د دې غریبانانو سره، کم چې کمه طبقه ده، کم دکانداران دي، غریب دکانداران دي، د چا کرایهدار دي، په کورونو کې اوسېږي، د هغوی ټولو سره د یو کار خیر په حیثیت باندې هغوی دا سټپ څنګه چې عمران صاحب واغستو، نو د وړ خبره ده چې موږ دا اپریشیټ کوو. دغه شانتې نور هم زموږ مشران چې کوم دلته په دیر کې موجود دي هغوی له خدای وس ورکړي، هغوی هم رامخکې شي او کار اخر کې ایثار ولي. اخر کې پروګرام کې بیا زه ستاسو شکریه ادا کوم. زه ستاسو شکریه ادا کوم عزیز، او ستاسو سره سره مونږ په شریکه دا مطالبه
د هغه مشرانو نه کوو، د هغه د دې دیر د یوازې دیر نه د ټول څومره خلک چې زموږ د اواز اوري موږ د هغې نه په شریکه دا مطالبه کوو، د غریبو خلکو دپاره یې کوو، د دې دا کوم چې بېروزګاره شوي وو دا یوه میاشت د دیو دپاره یې کوو چې د دیو دا ستونزې، د دیو دا تکلیفات او د دیو دا غربت چې دا یوه میاشت په دیو باندې کم تیر شو، نو کم از کم که نور څه نشو کولی نو چې دا غربت دا ستونزې موږ د دیو سره په دې طریقه باندې نیمې کړو. او موږ سوال کوو، التجا کوو ټولو مالکانو ته، که هغه سیاسي دیو که نه دي خو چې صاحب حیثیت دی او څه نه څه کار د کور سیسټم یې چلیږي د دې نو که دا کرایانې او دا دغه په دیو باندې معاف کړي نو دا به په دې علاقه باندې یو ښېګړه. الله دې کې چې څنګه عمران سعید خبره وکړله د پروګرام په اخرنۍ حصه کې همدغه زموږ هم دعا ده، دا اپیل هم دی چې همدغه خلک چې چا له خدای پاک وس ورکړلی او یو حیثیت یې دی، یا کور ورکړلی، پکې کرایدار دی، دکان دی، مارکیټ دی، چې سم دي کم سے کم چې دې خلکو ته د یو ثواب په خاطر باندې هغه دغه وکړي، او کم چې خاص کر زموږ دیاړیدار هم دي چې هغوی ته یوازې د دکان خبره نه ده، مطلب ډېر داسې خلک دیاړیدار دي چې د هغوی د کور راشن نشته دی، د چا سره غریب په محله کې اوسېږي، کور خواته اوسېږي، هغوی ته راشن ده کړي، اوړه ده کړي، چینې ده کړي، غوړي ده کړي، روژه هم را روانه ده، روژه بابرکت میاشت ده، نو په دې کې موږ یو ځل بیا د دې هم شکر ادا کوو او د ټولو د دیر د مشرانو هم شکریه ادا کوو، خو په دې حس باندې چې کم سے کم هغوی هم د دې نه یو سټپ والي او دغه شانتې څنګه چې دم د اعلان وکړو د غریبانو سره مخکې همدغه شانتې اعلان وکړي او د خپل وس مطابق هغوی سره وړاندې په مخ باندې لاړ شي. یو ځل اجازت غواړو د دې پروګرام نه او د بل پروګرام پورې موږ له راکړئ اجازت د الله په امان. عمران سعید چې کوم دی خپل ټوټل څومره دوکانونه چې څومره مارکیټونه چې دي څومره پلیټس چې دي د هغې ټولو د کرایي د معاف کېدو اعلان کړی دی. هغې ویل چې یاره لکه خلک ډېر زیات ځپلی شوي دي او یوه میاشت چې کوم دی هغو په کور کې د کرونا د وجې نه تېره کړې ده، په دې وجه باندې موږ هغو ته دا ریلیف ورکوو د خپل طرف نه چې یاره یاره جي 10,000 روپۍ زموږ د دکان کرایي ده، 10,000 روپۍ موږ ته پرېښوده او تقریبا د دې پلازې د هغې جوړېږي 5 لک روپۍ تقریبا. د کرونا د وجې نه چې کوم مارکیټ بند و یوه میاشت یوه نیمه نو زموږ مالک موږ ته د یوې میاشتې کرایي معاف کړه او د هغې موږ ډېر شکر ادا کوو. پکار چې نور کسان ته هم د کرایانې معاف شي.